پیره وي او اصیل غوړي. نو بیا چې ورته کښېنئ او بیا چې لا به داسې غریز ماحول کې دغه خوراکي که څوک د حسن خبره کوي، د سکون خبره کوي، د ښه ماحول خبره کوي که نه، نو دا په تحصیل بریکوټ کې د دې چې کوم دا بانډي دي د ملکي دم دې ځای ته چنارونو ته د دې ځای نه لاره تللې ده. کوز پنجر چې کوم دی د دې ځای ډېر ښایست دی. دا تاسو ته به په یو ځای کې لکه مطلب دا دی چې ځنګل هم میلاویږي، بیا پکې هوار ډبونه دي، پټي پکې دي او د خاورو کورونه دي پکې. څه ډېر عجیبه غونډه کې ده. دا تاسو وګورئ، دا ماشاءالله دا کورونه بره ځنګل دی دغې طرف ته او د دغې لارې په دغې لاره باندې چې ځای نو ډېرې ګڼې د بنجانو او د نښترو ونې راځي. پخوانی ونې دي، ډېر ښه منظر جوړوي، ډېر خوند کوي. او بیا د شنو پټو په منځ کې دا لار دا وګورئ، د لرې لرې پورې دا ښکاري په پټو په منځ کې. دا په دې وخت کې په دې پټو کې چې دی نو د غنمو فصل ولاړ دی، غنم چې دی هغه راختلي دي. او بل په دې ورځو باندې چې کله بارانونه شروع شي نو زمونږ په دې بانډو کې او په دې دامانونو کې یو قسم بوټی میلاویږي، هغې ته وایي اوږکۍ. او ورجلې چې دي دا یو روایتي خوراک دی د پښتنو. نو په اوږکو کې خلک څه کوي؟ بیا ورجلې پخوي، وریجې پکې، اوږکۍ یې پکې، اوږه پکې خلک اچوي. د کم ساګ چې سابو د دې مختلف قسمونه یې هغه پکې اچوي. دا په دې غرونو کې او بیا د هغې سره پیره وي او اصیل غوړي. نو بیا چې ورته کښېنئ او بیا چې لا په داسې غریز ماحول کې دغه خوراکي دغه روایتي خوراک، پخوانی خوراک، نو ډېر زیات خوند کوي. نن د جمعې ورځ ده، زما سره ډریبر علي هم دی. مونږ نري بڼ ته په موټر سایکل راوختو او د نري بڼ نه بیا داسې تقریبا څه 3-4 کیلومیټره یا 15 کیلومیټره چې دی مونږ پیدل خپل هغه هایکینګ وکړو. مونږ اکثر دا خبره کوو بار بار چې یاره تاسو خپل وجود له خپل ذهن له هم چېرته په هفته کې یو ورځ نیمه ورکوئ چې ستاسو دا ذهني نشوونما دپاره چې دی لکه دغه ورزش یا دا پیدل ګرځېدل چې دي دا ډېر زیات ضروري دی. دا په دې غره کې ډېر خوند کوي. دلته یو سکون پروت دی، یو خاموشي، د مختلفو مرغو اوازونه. په موږ خو دغه ډېر ښه لګي. موږ خو کوشش کوو چې د دې ګاډي د تلو نه چېرته ځان را سیټ ته کړو، غر طرف ته راشو، چېرته ځنګل طرف ته راشو. ډېره مزه راکوي. ریبر ښه ده باندې لګي دا غر، سپیشل ځای دی که نه؟ په موږ هم ښه لګي، په ریبر هم ښه لګي. امید دی د دې نه به مو خوند اخیستي. دا وګورئ ډېر زبردست ځای دی، ښایسته ځای دی. خو ما یې چې یاره زه پکې تاسو له هم څه نه څه ریکارډ کړم. راشئ د دې غرونو نه، د دې ځنګلونو نه تاسو خوندونه واخلئ، بیا به نه لږ ژوند دی. ټول کتونکي چې څونه دي الله پاک دې تاسو ټول ښه ساتي. امید دی چې تاسو به د دې نه مزه اخیستي ډېره.